الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله رب العزت ورکړی قدرت الله رب العزت ورکړی قوت ورکړی دا الله رب العزت ورکړه دا او څوک ذاتی قوت او قدرت او طاقت نه لري او په دغه دنیا کې الله رب العزت څه قانون د ژوندۍ د تیرولو لپاره وضع کړی سے انسان په بغیر قانون باندې زندگی تیري دغه قانون پرته که انسان زندگی تیر کی کاغه معاشرتی زندگی د دنیا والا زندگی او د آخرت والا زندگی ګټه پلاس باندې نه ورسي الله رب العزت په دنیا کې یو قانون یو دستور العمل یو طریقې کې د انسان په یوه طریقه باندې زندگی تیري بیا کومه ګټه د غکار سے د ترسیزي دای به تر لاسه کوي کچېری انسان په یوه طریقه سره زندگی تیر نه کی نو هغه ګټه چې په دنیا کې یو انسان په طریقه تیرولو نو وروسته هغه ګټه تر لاسه کوي دغه انسان چې په طریقه سره زندگی تیري نه په یوه قانون سره زندگی نه تیري نو دغه انسان هغه ګټه تر لاسه نه کوي مثلا په دنیا کې انسان باندې تم درازي په دنیا کې په حیوان باندې تم درازي نو د دې تندې ختمولو لپاره الله رب العزت یو قانون کوي یو طریقې اختیار کړی د څه دغه لوګه دغه تند باندې تا په دغه طریقه سره ختمي هغه طریقه دا د څه دغه تګي سړی یا تګي حیوان شدته دی وبو طلب ده دته دی وبو ضرورت ده دایبه دی وبو جته ځان رسئی او هغه نوش کوي هغه وبو چکی بیا به د تند ختمي کچيري دغه انسان او دغه حیوان په دغه طریقه سره دغه خپل تند ختم نه کی او دغه انسان بل طریقه د ځان لپاره وځي
نو هغه طریقه چې د خپل ځان لپاره اختیار کړې ده د الله رب العزت قانون نه ده د دغه تند او لوګه په یوه طریقه سره نه ختمیږي دای به د اوبو چې ځان رسي او د اوبو به استعمالي بیا به د لوګه او تند ختمیږي کداغه انسان سے بده باندې لوګه او تند راغلي اوبو مقام تزان نه رسي کوئی تزان نه رسي چینه تزان نه رسي هغه اوبو چې کوم چې موجود دي هغه تزان نه رسي جمعه تراغی په نفل ودرې جمعه تراغی تلاوت شروع کو جمعه تراغی ذکر اذکار شروع کو خدای پاک ما د غلطن د ختم کی الله رب العزت د قانون نه د سړی تن د ختم کی و دې باندې الله رب العزت قادر ده چې بغیر د چخلو د وبونه الله رب العزت دی او تن سړی تن د ختم کی دا الله رب العزت په قدرت کې ستخو قانون دی الله رب العزت دغه نه ده قانون دی الله رب العزت دغه د سوبو انسان استعمالي به تند ختمي کچيره دغه دغه انسان حیوان او استعمال نکي او دای دعاګانی کې چې ما تند د ختم سي دغه تند به ختم نسي چې تر څو پورې دوبو استعمال کړي نه دغه رنګ الله رب العزت په دنیا کې یو قانون د توالد او د تناسل خیره د انسان د نسب سلسله چلول الله رب العزت دې لپاره یو قانون او دستور یې کوي چې د انسان نسب زیات سي د انسان حسب اولاد زیات سي دې لپاره الله رب العزت قانون یې کوي چې یو انسان یو ځوان په واده کې په شریعت طریقې په خپل بیبي سره یو ځای کیږي او د یو ځای کېدو نه وروسته دعاګانې کې بیا الله رب العزت اولاد ورکوي کچيره دغه انسان د الله رب العزت نه اولاد غواړي خو واده ونکي جمعه تراسی نوافل کی دعاګانې کی تهجد کی ذکر اذکار کی تلاوت کی جهاد په میدان کې جنگیزي ما ته واده ته ضرورت نشته دی واده تکالیف نسم برداشت کولای بغیر دی واده نه خدای ما ته اولاد راکړي دا دی الله رب العزت قانون نه ده کچيري یو سړی دغه څه کوړکارو کې نو ټول خلق به غته یې سداله ونای ده دا مجنون ده دا نه پیږي الله رب العزت دغه شکار نه کوي دی و انسان سره چې بغیر دی واده نه دي چاته اولاد ورکړي لیکن که الله رب العزت وغواړي الله رب العزت بغیر دی واده نه اولاد ورکولای شي لکه مریم ته چې الله رب العزت دی عیسی علیه السلام غوندې بچی و حضرت آدم علیہ السلام بغیر د مور او پلار نه الله رب العزت پیدا د آدم علیہ السلام بی حوا د حضرت آدم علیہ السلام د پختویو نه الله رب العزت پیدا کړ الله رب العزت قدرت لري طاقت لري چې بغیر د واده نه چاته اولاد ورکړي خو الله رب العزت په دنیا کې قانوني قاعده چې په دغه قانون په دغه طریقه باندې وزي به اولاد پیدا کیږي کچيري یو سړی شپه ورځ الله رب العزت ته گزاراسي شپه ورځ الله رب العزت ته جمعات کې په سجده پروت دي شپه ورځ د الله رب العزت ته علای کلمت الله لپاره په جهاد په میدان کې جنگیږي شپه ورځ الله رب العزت ته دعاګانې دی الله رب العزت نه دعاګانې غواړي سمات اولاد راکې او واده نه کړي الله رب العزت انسان ته هیڅ کله بچی نه ورکړي کومه طریقه له اولاد ته پیدائش لپاره چې الله رب العزت کې دا انسان په هغه طریقه اختیاري دی به الله رب العزت اولاد ورکړي دا هر عاقل هر هوښیار سړی کدی ډیر کم ذهن او کم سوچ او فکر لري د هر انسان په ذهن کې دا خبره راځي چې د اولاد لپاره دغه طریقه ده بغیر د دغه طریقې نه اولاد نه راځي دغه رنګ الله رب العزت د معیشت لپاره یو دستور یو قانوني قاعده یو ذمہ دار د خپل پټی کې تخم د غنمو غرزي هغه پټی توبو طریقه باندې ورکړي کاد کوم هغه اصول او قوانین او ضوابط چې دی ذمہ دار د ځکه لپاره وځسوي دي هغه طریقو باندې د عمل کی
ورسته بیا دعاګانې کې چې الله رب العزت ما حکم کار چې وای هغه مې وکړ. اوس دغه فصل را زرغون کول، فصل را پورته کول، فصل آبادول، فصل سرسبز و شاداب کول دغه د تا کار ده. الله رب العزت اغزمیدار فصل بیا را پورته کوي. یو سړی په کور کې په کټ کې پښې غځولې دعاګانې غواړي. په افغانستان کې مې خدای پاکه پټای د تیراشین کې نسم ورکړی تر اوسه مې تیره. ما ته د خود مڼو باغ کې راشین کې، ما ته د انګورو باغ کې راشین کې، ما ته د اخروټ، ما ته د غرنګ نوري قسمه قسمه میوې کې راشنې کې او خې زیاتې راته کې راشنې. الله رب العزت په دې باندې یقینا قادر ده. زموږ او د تاسې دغه عقیده ده چې الله رب العزت کول وغواړي کولی شي، لیکن قانون دی الله رب العزت دغه نه ده چې یو انسان دې په کور کې پښې غځولي او دعاګانې دې غواړي، دای دې پټي کې تخم نه غورځي، دای دې پټي پرورش، دای دې پټي ته اوبه په طریقه سره نه ورکوي او بیا دې دای دې غنه د فصل اخیستو امید ولري. دا ناممکن ده. که یو سړی په دغه علاقه کې په کور کې پروت وي او د بلې علاقې فصلونه غواړي، د بلې علاقې میوې غواړي او په هغه کې خواري نه کاږي، محنت نه کوي، په ځان باندې شپه او ورځ خوب نه حراموي، کومه ثمره چې د هغې مځکې دغه به دی ترلاسه نه کړي. هر انسان دغه خبره مني چې دغه پټۍ بغیر د محنت نه ده ته میوه نه ورکوي، دغه باغ بغیر د ده د محنت نه ده ته میوه نه ورکوي. دغه رنګه الله رب العزت په دې آیت کې فرمایلی چې انسان د دنیا دغه شیان چې په سترګو یې ویني دا خو د ذهن مني چې بغیر د محنت نه نه حاصلېږي. که زه خواري ونه کاږم کور به د ما په کور کې غله نه وي، اهل و عیال به مې زاړي، له لوږې به مړ سم، خواري به کاږم، بیا به ما ته غله میلاوېږي. دغه رنګه انسان په دنیا کې زندگی تېروي، کوم قوانین، کوم دستور، کوم لایحه عمل چې مې تا لپاره وضع کړی چې په هغه کې آخرت کامیابي تا ته میلاوېږي په هغه طریقه سره. که چیرې دې په هغه طریقه سره زندگی تېره کړه آخرت کې به کامیابه یې او د آخرت لوی نعمتونه به تا ته میلاوېږي. او که چیرې په دنیا کې د الله رب العزت د احکاماتو نه غافله یې او په جومات کې ناست یې، الله رب العزت زه خو لمونځ نسم کولی، زکات نسم ورکولی، جهاد نسم کولی، صدقه خیرات نسم کولی، کوم حقوق چې په ما باندې دي هغه نسم ادا کولی، جنت الفردوس غواړي. دغه رنګه دغه انسان هم پاگل او مجنون ده چې بغیر د دنیا د محنت نه دی خو د ده یقین دغه ده چې دنیا نه حاصلېږي او د آخرت لپاره محنت نه کوي او د آخرت لوی لوی انعامات دی غواړي. نو الله رب العزت په دې آیت کې فرمایلی دی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. د انسان لپاره په آخرت کې هغه شی ده چې کوم شی په دنیا کې کړی. دنیا کې لمونځ در باندې فرض او هغه فرض دې ادا کړی، زکات در باندې فرض او زکات دې ادا کړی، حج مکرر له حج در باندې فرض شوی و، د حج فرضیت درته متوجه سو خپل وخت سره دې ادا. نور کوم احکامات چې الله رب العزت پتا باندې لازم دی وخت په وخت هغه په خپل وخت باندې ادا کړل. دغه انسان داسې ده لکه د دنیا ذمہ دار چې د پټۍ واړه او تخم کې وشیندو اوبه یې ورکړلې، اوس الله رب العزت نه دعاګانې غواړي الله رب العزت ثمره راکړي. ما ته د دې فصل، ما ته د دې پټي هغه کومه میوه الله رب العزت چې ته قادر یې په دې باندې رازور زرغون کولو باندې، ما چې کوم محنت ویلې ما په وس کوم هغه خپل محنت وکړو، اوس الله رب العزت ما ته هغه میوه په لاس راکړي. دغه انسان ته به میوه میراویږي. دغه رنګه د آخرت هغه انعامات، د آخرت هغه جنتونه، د آخرت هغه کامیابي هغه انسان ته میلاویږي چې په دغو قوانینو د دنیا کې چې الله رب العزت کوم قوانین د آخرت د کامیابي لپاره یې په هغو قوانینو باندې عمل وکړي. لمونځ 5 وخته په فرض ده، 5 وخته د الله رب العزت فریضه ادا کړي. زکات مالدار سے زکات دی الله رب العزت په د باندې لازم ده زکات په صحیح طریقه سره ادا. حج په د باندې الله رب العزت فرض کړی ده، حج په صحیح طریقه سره ادا کړي. کوم فرائض، کوم احکامات چې د الله رب العزت دته متوجي سي په کوم وخت کې هغه په صحیح طریقه سره ادا کړي.
د دغو اعمالو د ادا کولو په وجه سره به دی الله رب العزت نه امید ساتي، بیا به الله رب العزت په دربار کې دعاګانې کې دغه اعمال می قبول کړي او ماته ثمره ملاو شي، ماته د دې په بدله کې الله رب العزت د آخرت والا کامیابی راکړي. او که یو سړی په دنیا کې نیک اعمال نه کړي، احکامات د الله رب العزت نه ادا کوي، لمونځ نه ادا کوي، زکات نه ادا کوي، نور څه کوم احکامات د الله رب العزت ته متوجي دي هغه نه ادا کوي. گئیس د مال په غرمه په 12 بجې راپورته کیږي، د گئیس لمونځ قضا خدای پاک جنت الفردوس واړو، الله رب العزت مال ورکړي د زکات نه ادا کوي، جنت الفردوس واړو. الله رب العزت په دې باندې نور حقوق لازم کړي، د مور او پلار حق الله رب العزت په دې باندې لازم کړي، ادب او احترام د مور او د پلار نه کوي، جنت الفردوس غواړي. الله رب العزت د قرآن مجید ادب او احترام او عمل به لازم کړي، عمل په قرآن باندې نسته، ادب او احترام دی الله رب العزت د دې کتاب نسته، او د الله رب العزت نه د اسړی جنت الفردوس او کامیابی غواړي. دغه انسان دغه سي مجنون او پاگل ته لکه یو انسان چې بغیر د اولاد نه بغیر د واده نه دی بچیان غواړي. دا د الله رب العزت قانون ده. الله رب العزت په دې باندې قادر ده چې یو انسان دی په دنیا کې یو نیکی نه کړي. الله رب العزت غفور الرحیم ذات د بخښلو باندې قادر، لیکن د الله رب العزت دغه قانون نه ده چې یو انسان دی الله رب العزت دی و انسان ته شپېته اویا کاله زندگی ورکړي، دی د هغه شپېته اویا کاله د الله رب العزت په معصیت کې تېره کړي، دی د هغه شپېته اویا کاله د الله رب العزت په نافرماني کې تېره کړي، دی د هغه شپېته اویا کاله د الله رب العزت په دشمني او د شیطان په خوشحالولو کې تېره کړي. بیا د دی دغه دعاګانې کې چې الله رب العزت ماته جنت راکړي، ماته په آخرت کې راحت راکړي. الله رب العزت دغه قانون ده چې الله رب العزت به دغه انسان ته عذاب ورکړي، د خپلو بدو اعمالو سره به مخامخ کیږي. کوم انسان چې نیک اعمال وکړي، کوم انسان چې د الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل وکړي، الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي چې دته به هغه نیک اعمال هغه احکامات چې د الله رب العزت په دنیا کې عمل کړي دي په آخرت کې به دغه ثمره ورته ملاويږي. الله رب العزت فرمایي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ندی لپاره د انسان مگر هغه شیان دي کوم شی چې الله رب العزت لپاره د کړی د سعی او کوشش یې کړی ده، الله رب العزت به هغه شی ورکړي. دا نه ده چې یو سړی پلار یو سړی نیک اعمال کړي دي، یو سړی خاندان کې نیک عمله سړی تېر سوی د دی ترې هغه پورې لاس ونیسي چې هغه به مې وباسي. الله رب العزت فرمایي خپل عمل به دې پورې باسي. نه ده لپاره د انسان الا ما سعى، مگر هغه شی به د قیامت په ورځ د په شمر ورځي کوم شی چې د په دنیا کې کړی. د پلار په نیکۍ باندې به زوی نه خلاصېږي، د زوی په نیکۍ باندې به پلار نه خلاصېږي. بعضې احادیثو کې راځي چې هغه پلار چې د خپل زوی تربیت یې په بهترین انداز سره کړی، ښه تربیت یې کړی ده، نیک عمله یې جوړ کړی ده، وخت په وخت خپل زوی ته د دین ترغیب ورکاوه، پلار وفات سویا دغه بچی نیک اعمال کی جمع ترازی پنځه وخت لمونځ په جمع ادا کوي، لمونځ نه قضا کوي، د لمانځو د نورو فرایضو خاص اهتمام کی. الله رب العزت په دې پلار ته اگر کدی په قبر کې پروت د دغه بچی په اعمالو کې حصہ ورکړي، ځکه دغه بچی سینه کماله سوی د دغه پلار دی تربیت په وجه سره دغه بچی کې نیک اعمال او هغه طاقت پیدا سوی، نیک اعمال او طرف ته رغبت پیدا سوی ده. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها. چا چې په دین کې یو بهترینه طریقه جوړ کړه، په کلی کې دین راوړو، کلی ته د دین طریقه راوړله، په دین باندې عمل کول په کلی کې شروع کو، اهل او عیال ته ترغیب ورکوي، یو سنت طریقه یې عمل کړه په کور کې، هغه دین د د وفات نه وروسته په دې کور کې وچلېده، په خاندان کې وچلېده، چې تر څو پورې دغه دین چلیږي الله رب العزت په د طریقې ورکوي.
او بل نبی علیہ السلام فرمایلی چې چا بدی او قوم ته راوړی او کور ته راوړی او عیال ته راوړی او خاندان بدی بدکار بدکرداری یې راوړله بدعملي یې راوړله هغه بدعملي په دې قوم دې قبیله په دې علاقه کې رایج شوله خپره شوله خلکو عمل په دې بدعملي شروع کړي چې تر کومه وخته پورې دغه بدعملي چلیږي تر هغه وخته پورې به څومره خلک چې په دې باندې عمل کوي هر سړی غوندي چې هغه باندې عمل کړی پر به یک سړی ته لاري چې چا چې بدعملي راوړي که یو انسان په دنیا کې داسې عمل وکړي چې هغه جاري لکه صدقه جاریه یې وکړه اولاد یې صالح ده هغه اولاد چې کوم اعمال کوي هغه صدقه چې تر کوم وخته پورې برقرار وي تر هغه وخته پورې به الله رب العزت د انسان ته نیکي ورکوي د ده په عمل نامه کې به نیکي لیکل کېږي د ده عمل نامه به دغه رنګه جاري اگر که دی وفات شوی په دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی وان ليس للانسان الا ما سعى نه دی لپاره د انسان مګر هغه شی به د قیامت په ورځ ورته ملاویږي چې کوم کار د په دنیا کې کړی کومه ګټه د آخرت لپاره په دنیا کې کړي هغه ګټه یې که نقصان یې د قیامت په ورځ به هغه ګټه او نقصان دی ترلاسه کوي او الله رب العزت فرمای وان سعيه سوف يرى کومه فارسی په دنیا کې کې شلې کدي بدو یې کدي خو خو عمل یې کړی که بد عمل یې کړی ده د خدای دپاره یې کار کړی دی که د خلکو دپاره یې کار کړی ده الله رب العزت فرمای سوف یرا دغه عمل به دی د قیامت په ورځ وویني چې دغه د ما د نجات ذریعه ده که دغه د ما د هلاکت ذریعه دغه ما چې کوم عمل کړی ده په دې ګمان سره چې دغه عمل به د ما د کامیابي ذریعه وګرځي الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ به معلومات درته اوس خپل عمل به وویني چې دغه عمل د تا د هلاکت ذریعه ده او که د تا د کامیابي ذریعه ده الله رب العزت فرمایي ثم یجزاه الجزاء الاوفى اے انسان غافلګي زما الله رب العزت په قیامت په ورځ باندې د هر انسان سره پوره حساب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعا کړل اللهم حاسبني حسابا يسيرا خدای پاک دې ما سره آسان حساب کتاب محترم ورونو په موږ او پتا چې یو انسان په دې پوزیشن کې نه ده چې الله رب العزت ته حساب یو انسان دې ورځي حساب الله رب العزت ته نشي ورکولای الله رب العزت مغالطاسی بغیر حساب او کتاب او موج نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه دعا کړل اللهم حاسبني حسابا یسیرا خدای پاک لما سره آسان حساب کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او فرمایا یا رسول آسان حساب کتاب لتا سره نبی علیہ السلام او فرمایا عائشہ د قیامت پر ورځ به یو انسان دی الله رب العزت د حساب کتاب نما سوا خلاص نس هر انسان سره الله رب العزت حساب او کتاب بیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی پوښتنه کی یا رسول الله آسان حساب کتاب سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای الله رب العزت خپل دربار ته یو بنده طلب کی خپل مختبه الله رب العزت یو بنده د حساب کتاب لپاره ودرې او الله رب العزت باندې بدغه بنده ډیر ګران دی الله رب العزت په ډیر محبوبي الله رب العزت په دغه بنده ډیر خوشي الله رب العزت په دغه اعمال دغه عمل نامه دغه مخته ودرې او دغه عمل نامه به هم ښکاري یو نظر به الله رب العزت په خپل بنده اچي بل نظر به الله رب العزت په عمل نامه دې بنده باندې اچي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې دغه بنده باندې به الله رب العزت مهربان ای چې الله رب العزت د عمل نامه نظر وغورځي او په دې بنده باندې الله رب العزت نظر وغورځي او توبه ورځه بنده ما معاف کړي الله رب العزت په دغه بنده معاف آسان حساب کتاب دغه چې الله رب العزت په دې بنده عمل په هغه وخت کې بیا هم ګوري اگر کله ته انسان ته الله رب العزت معافي کوي ومن نوقش فقد خسر خسرانا مبینا او کدی چا سره الله رب العزت پلټنه شروع کړله ما خو اویا کال زندگی در کړی او سوړ دي تیر
ما خو تا ته مال درکړی په کومه طریقه دی مصرف کړی د مال د ګټلو ذریعه د کومه طریقه ولا نبی علیہ السلام فرمایي ومن نوقش فقد خسر خسرانا مبینا چا سره سي حساب کتاب وسوي دغه حالات صدا کوم انسان سره چې الله رب العزت حساب کتاب شروع کو د زندگی دی معمولات او حساب سره شروع شو د معیشت د کاروبار د تجارت د مال اهل او عیال د خپل خپلوانو حساب کتاب شروع شو د عبادت او حساب کتاب شروع شو نبی علیہ السلام فرمایي فقط خسر خسرانا مبینا دغه انسان تباس ځکه یو انسان په دې پوزیشن کې نه ده چې الله رب العزت ته حساب نو محترم ورو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به هر انسان ته پوره بدله ورکول کیږي یو انسان چې نیک عمل یې کړی کده ذره برابر من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره د ذره په برابر نیک عمل یې کړی که بد عمل یې کړی د قیامت په ورځ الله رب العزت یې د عمل به ورته ملاوي شي د سره به خیانت نه کیږي بد عمل د نیک عمل د انسان په دنیا کې کړی ده دته به د بدله پوره ملاوي شي الله رب العزت فرمایي ثم يجزاه جزاء الاوفى بیا الله رب العزت فرمایي چې دته پوره بدله ملاوي شي اس په دغه بدله کې دغه اجر او ثواب کې یا دغه په بدیو کې کمی نه کول کیږي وان الى ربك المنتهى او اے انسان دنیا کې غفلت والا زندگی مت تیروا او دنیا کې د خپل خوښي زندگی مت تیروا او دنیا کې د الله رب العزت دین نه غافل کې زما خپل رب طرف ته واپس کیږي خپل رب ته مخامخ دریږي حساب کتاب ورکړي د خپل زندگی د خپل طور طریقې سے په کومه طریقه سره د زندگی تیر غره د یوې سره حساب بدر سره کیږي نو په دې آیت کې الله رب العزت د انسان تذکرہ کړی دی چې انسان د غفلت کې زندگی مت تیروا دنیا کې خو چې پیسې ګټل غواړي لوګه تند په تیرې بار څه وځي اولاد غفتل غواړي نو د اولاد لپاره نکاح ضرورت لري بغیر د نکاح نه اولاد نه پیدا کیږي یو ذمہ کا فصل بهترین غواړي کوم اصول چې د ذمہداري لپاره دي هغه به د اختیاري بیا به ذمہداري ملایي دغه رنګ چې یو سړی جنت غواړي کوم اعمال کوم طریقه چې الله رب العزت د جنت لپاره وضع کړی د جنت په دې طریقه سره انسان ملایي لمونځ به ادا کوي زکات تر باندې لازم سوی زکات به ادا کوي حج تر باندې فرض وي د حج فریضه به ادا کوي جهاد څخه په کوم وخت کې در باندې لازم سه جهاد ته وځي دغه رنګ وخت په وخت باندې کوم احکامات دی الله رب العزت انسان ته متوجي کیږي هغه احکامات باندې به عمل کوي بیا به تاسو د جنت والا ګټه ملایي بیا به د جنت نعمتونه ملایي او که یو انسان نیک اعمال نه کوي په احکامات باندې عمل نه کوي په دنیا کې کې په یو قبل اړولې ده الله رب العزت ماته جنت راکړي دا انسان د سی پاگل ده دغه سي د الله رب العزت نافرمان ده لکه یو انسان چې په دنیا کې وعده نه کوي او اولاد وایي هر انسان د پاگل د مجنون یا چې بغیر د نکاح نه څوک اولاد وایي دغه رنګ د نکاح لپاره د اولاد لپاره الله رب العزت چې کومه طریقه اختیار کړې ده هغه نکاح ده نکاح نه وروسته اولاد انسان ته الله رب العزت ورکوي دغه رنګ د جنت کې ګټلو لپاره جنت ته داخلېدلو لپاره الله رب العزت احکامات لازم کړی دي کوم انسان چې په دغه احکاماتو باندې عمل وکړي دغه انسان به بیا د الله رب العزت په فضل سره او د الله رب العزت په رحمت سره جنت الفردوس ته داخلي نو محترم ورونو هر انسان نن سبا د آخرت نه غافل یا الله رب العزت مهربان الله رب العزت په رزق کې مهربان الله رب العزت په صحت ورکولو کې مهربان ده لیکن د دنیا لپاره انسان څومره منډي وي د آخرت لپاره دومره خواري نه د آخرت کا تباغه انسان تر لاسه کوي چې دغه رنګ د آخرت ته ګټې لپاره د آخرت د نعمتونو لپاره شپه ورځ په ځان باندې خوب حرام کو شپه ورځ په ځان باندې لوګه تند تیر کړله او د آخرت د کامیابی لپاره کوشش وکړو کوم احکامات چې لازم شوي د احکامات ادا کړو
الله رب العزت په بیا د انسان ته د آخرت ګټه ورکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته د آخرت او د دنیا د دواړو جهانو ګټي او د دواړو جهانو کامیابی نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.